کامران څه به وایي په بو تحصیل کې که تاسو شروع کوئ په یو یو باندې رڼا تفہیم مونږ چې په بي تحصیل باندې کوم مونږ خبره شروع کړو نو په بي تحصیل کې ډېر انټرسټډ مقابلې پکې روانې دي. هلته جمعیت اسلام سره چې کوم مسلم لیگ نون الائنس کړی دی نو هغوی مونږ ګورو ډېر درنې جلسې هغوی روانې دي او هغې وجه دا ده چې کله دی کې جمعیت اسلام کې حاجی نواب یو کاروباري شخصیت دی دی شامل شوی دی نو دا جمعیت اسلام چې دی دی تنظیمونه ډېر زیات اکټیو شوي دي فعال شوي دي او دی چې دی نو مدارس کې چې کوم دی تنظیمونه په کولو پسه ته کوم تنظیمونه هغوی ته پوره ټاسک حواله شوی دی هغوی دغه شان دی کار نه میټینګونه کوي او ډېر ګڼ تعداد کې شمولیت پروګرامونه پکې کېږي. نو دا چې دی نو کوم جمعیت اسلام مسلم لیگ نون کوم دغه مشترک الائنس دی دی ته عوامي ډېر لوی پذیرایي روانه ده ورته ډېر خلکو ډېر دی دغه کې ډېر شرکت کوي او بل دا چې دی مرکزي صوبائی قائدین ورته راځي. نن چې میا کوم کفایت شاه دی کفایت الله خان هغې راغلی دی هغه یو درنې غونډې ته خطاب کړی دی نه مخکې جلیل جان راغلی دی دلته عطاالله حق درویش راغلی دی دلته حمدالله صاحب راغلی دی مرکزي رهنما دی او داسې وي چې مولا فلیمان صاحب هغه هم نه ټایم اخیستی او هلته ټایم میلاو شي نو هغې به په بي حاجي نواب ډېر کم وخت کېږي جمعیت ته راغو خو قیادت سره یې ډېرې ژورې رابطې فهم حاجي نواب چې دی نو مسلم لیگ نون چې کوم دی هغې کې پاتې شوی دی هغې کې شهباز شریف پورې مریم نواز پورې او امیر مقام پورې د ټول برای راست د ټولو سره تعلقات وو. دغه شان اوس جمعیت اسلام کې چې کوم دی نو هغې کې مولا فلیمان سره ډایرکټ مرکزي قیادت سره دی په رابطې باندې دی او کوم رابطه به هغوی به سره ځکه ساتي چې د پارټي ډېر ارګنایز کا تفهیم پارټیانې یوازې داسې نه چلیږي پارټیانې وسایل باندې هم چلیږي هغې یو کاروباري شخصیت دی نو په پارټۍ باندې پیسه هم لګوي هغې باندې پارټي چې دا هغې مخکې بوتلو دپاره ډېر زیات محنت کوي نو ځکه پارټي کې قیادت چې دی نو هغه د صلاحیتونو ته ګوري چې هر پارټي باندې سره یې څومره خواري کوي نو هغوی دته ډېر خپل پارټۍ کې د عزت قدر و منزلت پکې دی. نو بل هغه کاروباري سرګرمیان دي خپل کامیاب بزنسمین دی هغې نه هغه خلکو سره کاروباري نوعیت تعلقات دي نو تعلقات هم هغې جمعیت لپاره استعمالوي. هلته قاری اختر منیر حقاني چې دی هغه درنې جلسې کېږي هلته مسلم لیگ نون چې دی هغوی کارکنان یې اکټو کړي دي هم ویښ شوي دي هغې کم جلسې وي هغې کې خپل جنډې هغوی نیولې وي نو دغه علاقه چې کوم ده په بي بیلټ دې کې یو نوی سیاسي قوت پیدا شو جمعیت اسلام او مسلم لیگ نون دارو کې نن غټې غټې جلسې بالکل جي نوی قوت چوکي درب چې دی چوکي درب علاقې کې چې دی هلته تقریبا دی پوره هلته کې هوډ دی داسې ډېر علاقې دي چې جمعیت اسلام داسې علاقې دي چې هلته مکمل طور دی ووټ بینک چې دی هغې علاقو پله دی نو دې الیکشن کې چې دی کوم روان الیکشن دی جمعیت اسلام او سره مسلم لیگ نون دی ډېر ټف ټایم نورو سیاسي جماعتونو ته ورکوي. بل ته